سره ملو شوی کال پس یو بل سره ملو شوی ورته غاړه د په خیر واستلې مې واستلې مشه نه د خدای نه یاره درکښتا چې د خدای خبرې کیږي او ټول کلک خط کوي نه د پیغمبر نه حیا درکښتا چې پیغمبر خبرې کیږي او ټول کلک خط کوي کم از کم د خدای او رسول نه خو حیا وکړي جنازې له چراله په اطمینان کې نه چې جنازې ته څومره تاسو دلته انتظار کوي دومره خدای جر درکړي خو د خدای رضا ستاسو نیت کې نشته د خدای رضا که ستاسو نیت کې وي تاسو به غلې ناست وئ تاسو به په لکه ردی مقبرې نه یو عبرت وړئ تاسو مقصد صرف غم خادي د دې مال راغلی زه به تعالی راځم د خدای خاطر وکړئ د دې مقبرې نه او د دې مړو نه عبرت یوسئ دا خوشحال راله په دې مخ د ځمکه موجودو منزله روانو دا دې لاړ دغه دې به تاسو هم د خاورو لاندې به شئ دا به څه کوئ مستی مه کوئ د خدای خاطر وکړئ خدای ته رجوع کړئ خدای ته توبه وباسئ دومره په قبرونو را تېرېږئ بړي په اوبو راوړئ عبرت هم حاصل نه کا بدر یو سړی په منډه دی شاب او جنازه او زرغ او منډه او درړه او دا دی هغه دي د خدای نه ویرېږئ د خدای بندګان یې د خدای قهرونه در باندې څونه نازل شو بیا هم د خدای نه یره ستاسو په کې نشته هر یو کور کې د خدای قهر پروت دی داسې بیماران درته پراته دي چې په شفا او په دغه پسې شوکت خانم پسې ګرځوي او علاج یې نشته او په مقدمو پسې پراته او په دشمنو کې سر یې د خدای نه یره وکړئ چې مقبرې ته راشئ مړی چې په اوږه راوړی د خدای نه یره وکړئ چې نن دې ما په اوږه راوړو سبا به دم په پردو اوږو راځم د مقبرې نه عبرت والئ د دې مړو نه عبرت والئ مستي مه کوئ ګورئ که د خدای قهر راغی او خدای راونوی قسم په خدای که د یو ماشي مقابله تاسو وکړئ د یو ماشي مقابله نشئ کولی مقبرې ته چې راشئ په اطمینان کښېنئ خبرې زه راتلم مولوي صاحب لګیا و دلته یې تقریر کو تاسو هلته تقله تقلو تقله 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 ته راغلي یې دونم یو بل سره مینه ده یو بل حجرو ته لاړ شئ یو بل له چیان پخوئ کوئ یو بل سره خبرې اترې وکړئ مقبرې ته چې راشئ دلته اطمینان سره کښېنئ هر عالم کې لګي یو تقریر کوي هغه غوږ کښېنئ غوږ ورته کښېنئ هغه غریب لګیا و د قرآن شریف تلاوت یې راته کو او تاسو خبرې کوئ او قرآن شریف کې الله څه وایي وایي چې قرآن لوستل کېږي چپ شئ غوږ کښېنئ لعلکم ترحمون رحم به در باندې وشي مفتي شفیع صاحب لیکلي دي وایي چې څوک د قرآن تلاوت ته نه چپ کېږي وایي د خدای د رحم په دی به د خدای غضب او قهر نازلېږي چې یو انسان ځان ته مسلمان وایي او د خدای د کتاب احترام نه کوي دا مسلمان د کم دی نه شو د خدای د کتاب احترام دا دی تقریر کوو د قرآن ایتونه مې مالته واورېدل او تاسو کله تکړه او زه بیان کوم هلته یو ته وایي چپ شه بلبل ته وایي شاته چپ شه بلبل ته وایي چپ شه لږ اطمینان ځان کې پیدا کړئ د خدای بندګان ځان وګڼئ د پیغمبر امتیان ځان وګڼئ د قبر نه عبرت والئ مرګ ومنئ د خدای نیکبختیانو نور څونه عذابونه در باندې راشي زلزلو اواله سیلابونو اواله بیمارو اواله لاغانو نیکونه در لراو پرزول په مقدمو یې اخته کړی لیکن د خدای نه یره مونږ کې پیدا نه شوه په خپلو اوږو مړی راوړو دا پرون غریب شهید شوی دی ته شهید وایي صاحب الحد شهید حضور پاک فرمایي چې کوم په اکسیډنټ کې مړ شو دا شهید دی شهید دا نیک سړی و یو جمعې مونځ ما پسې نه دی پرېښی هره جمعه به راته ښه سړی و نیک سړی و خدای وله شهادت ورکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درود شریف وایه صلی الله علیه وسلم ارواحهم فی جوف الطیر الخضر دا به د شنو الوتکو او د شنو د الوتکو په میانځ کې وي په جنت کې لها قنادیل معلقه تحت العرش او د الله د عرش لاندې به د جالي وي او تسرح من الجنه حيث شاءت چې کوم ځای خوښي په جنت کې چکرې به لګوي نو مونږ خو دنیا خوښه ده مونږ خو وایو چې دنیا کې د مونږ پلار جم دی وي مونږ هم جم دی وي زموږ وروڼه هم جم دی وي لیکن د الله د انسان اخرت ته نظر وي دله خدای اخرت ښه که اخر وله خدای ښه که او د هغه نیکو اعمالو بدل خدای ورکړه زوی حافظ دی ښه به دې پزوي کړی دی نو دا ګوره یو الله پاک د هغې بدل په دنیا کې انسان له ورکوي په آخرت کې هم خدای پاک انسان له ورکوي نو دا زما څو خبرې په ذهن کې واچوئ چې کله مقبرې ته رالی نیک دلته راځئ مړي د عبرت والی د عالم چې دلته هر څوک بیان کوي د هغه خبرې واورئ تقریر یې واورئ ته فلتو خبرو باندې څه زموږ څه خبرې وي یو د یو غیبت او بل د بل غیبت او بیا سیاسي دور کې یو د یو لیډر ته سکانزل کوه او بل د بل لیډر ته کنزل کوه زموږ خو ایمانونه تباه کړي دا یو د یو لیډر نه بټیارې جوړوه او دې ګلاس کې سمسۍ ورکوه او سر وله د خر کوه دا بټیاران د خدای بندګان نه دي چې ته د ذلیل په ذلت په نظر ورته ګورې څوک د یو لیډر نه سپی جوړوي څوک د بل د لیډر نه سپی جوړوي دا د خدای بنده رښتیا وایه دا ښکلی شکل انسان له چا ورکړی دی نو ته د خدای دشمني کې خدای مې ما وله د انسان شکل ورکړو او ته د سپی جوړی
ته دې بیس جوړه د خدای غ شکل ختمه لږ مهرباني وکړه د لیډرانو د وجې د خدای دین مه پرېږدئ د لیډرانو د وجې ایمان مه پرېږدئ یو بل پسې دا په فیسبوکونو پراپیګنډې بس د چا به یو طرف ته اعلاني یو به خوښي لیډر د چا به بل خوښي ټول په یو پارټۍ کې نشي کېدی څوک په یو پارټۍ کې وي څوک په بله پارټۍ کې وي خو د لیډرانو د وجې نه یو بل سره دښمني مه کوئ خدای شته که هم پکار شي د دې لیډرانو د وجې یو بل سره غم خادي مه پرېږدئ د دې لیډرانو د وجې نه د یو بل لیډر پسې کنځلې او سپکې مه وایئ بس چې کوم دله کار کوي او کوم د خوښ دی بس تا به راته ووایم بس ستا لیډر دی یو کور کې به یو ورور یو پسې وي او بل به بل پسې وي لیکن موږ څه کوو نن په فیسبوک یو پسې د مور او د خور کنځلې دي بل پسې د مور او د خور کنځلې دي ظالمانو مزې وی وکړی او غرق تاسو شوی ته څه کوې په کوم طرف روان یې په ټیک د پارټي د هر چا خپله ده یا پکې چې کومه پارټي دې خوښوي خو د پارټۍ د وجې په خپل ګوند کې په خپله رشته کې دښمني یو بل سره مه جوړوه په جومات کې یو خمانه په ټېلیفون تپوس وکړي یاره جي ما سره ملګري دی یو پارټۍ کې ده بلکې مونږ یو بل سره صاحب کې مونځ کولی شو مې ولې وایي هغه په تره سودرېږي ما نه ماشاءالله ماشاءالله په تره سودرېږي د خدای نه یاره نشته زما رونو زما در باندې زړه خفه کېږي زما رونه یې زما د کلي یې مونږ دله دعاګانې کوو په دورو کې دله کوو په حرمینو کې دله کوو په عرفات کې دله کوو په مزدلفه کې دله کوو هر څوک چې یو دارې پارټۍ چې یې زړه مې در باندې خفه کېږي نو خدای ته وګورئ مخبرې نه عبرت والی ځان سره خوشرنګ لالا د مرګ نه عبرت والی ځان سره د ده نه عبرت والی چې په بچي یې دا دی حفظ کړی دی داسې تاسو مه کوئ او دا سیاسي اختلافات په خپل دی خو دا د جنګ د جګړې د بغض او د دښمنۍ ذریعه مه جوړوئ مینه یو بل سره وکړئ هره پارټۍ کې چې محبت یو بل سره وکړئ یو بل ته ورته غاړه وځئ او د انسان شکل ډېر مقدس دی دا په فیسبوکونو مه روانوئ